زما نوم صادق شاه دی. د شعر او ادب په دنیا کې زما پیژندګلو د ساده صادق په نوم سره کیږي. زما د والد صاحب نوم علم شاه دی. زه د مومند آباد سید حسن پیر سره تعلق لرم او د شعر او ادب سره زما چې دی هم تعلق دی. د 1996 زه تر دې دمه پورې شاعري خپله کوم. نو دا خو زه په سکول کې وم، په دویم کلاس کې ما سبق ویلی او په هغه ټایم کې زما زړه نه چې دی یو خبره پرېوته چې د شاعر سره داسې کوم هنر دی چې هغه د خپل فن مظاهره خپل ولس ته وړاندې کوي. دغه شي یو خیال زما زړه ته راغلی او په 1994 کې په 1996 کې بیا چې ما شاعري شروع کړه. جي زما تخلص ساده دی. ما وختین تاسو ته زما نوم صادق دی او په شعر او د ادب په دنیا کې زما پیژندګلو د ساده صادق په نوم سره کیږي او د حالاتو مطابق شاعري کوم. چې څه چې محسوس کوم، څه وینم، څه ګورم، زه د هغې مطابق شاعري کوم. دا یو غزل به چې دی کتونکو سره خپل شریک کوم. د چنار او د نختر نه لوګې خیږي، د چنار او د نختر نه لوګې خیږي، جوړ جنگ د پورې غر نه لوګې خیږي. د چنار او د نختر نه لوګې خیږي، جوړ جنگ د پورې غر نه لوګې خیږي. مات منګي به وي پراته د جونو خوا کې، مات منګي به وي پراته د جونو خوا کې. زه چې ورشو له ګودر نه لوګې خیږي، پښتانه پکې د خسو غوندې سوځي، پښتانه پکې د خسو غوندې سوځي. شو تنور له پېښور نه لوګې خیږي، ترهګرو د وطن په دفاعګرو، ترهګرو د وطن په دفاعګرو حمله کړې له سنګر نه لوګې خیږي. او په وجود د آدمیت لمبې دي بلې، په وجود د آدمیت لمبې دي بلې، د باروتو لر او بر نه لوګې خیږي. چا پوکې د علمیت دیوې ته ورکړو، چا پوکې د علمیت دیوې ته ورکړو، د ملالې د صادر نه لوګې خیږي. چا پوکې د علمیت دیوې ته ورکړو، د ملالې د صادر نه لوګې خیږي. د وطن سینه کې اور دی لګېدلې، د وطن سینه کې اور دی لګېدلې، د ساده صادق ځیګر نه لوګې خیږي. د وطن سینه کې اور دی لګېدلې، د ساده صادق ځیګر نه لوګې خیږي. مننه جي. نو بس جی خلک مصروف شو ډېر زیات، وخت یې ډېر لنډ تنګ شولو. یو خو ګراني ده جي، څوک د ګرانۍ د وجې سر نه شي اوچتولی. او اوس هم شته دی مشاعرې کېږي، داسې خلک شته چې د پښتو سره مینه لري او باقاعده په بډهبیره کې چې دی قلندر پښتو ادبي جرګه کېږي، د هغې سره زه ډېر نږدې تعلق او دغه لرم. داسې په دې ارباب لنډۍ کې چې دی مشاعرې کېږي، په دې تنګ لنډ وخت کې چې دی، په دې مصروفیاتو وختو کې چې دی خلک د پښتو ژبې سره مینه ساتي. نو ما خو تاسو نه ویل چې دغه وجه ده چې سړی مصروف شو، هر یو انسان مصروفه دی، په منډه دی. خو بیا ما تاسو ته دا خبره وړاندې وکړه چې کېږي مشاعرې کېږي، اوس هم کېږي. قلندر پښتو ادبي جرګه، حمید پښتو ادبي جرګه، دلته چې دی ملګري شاعران دي په ارباب لنډۍ کې. پیدا مطمئن پښتو ادبي جرګه چې تاسو تقریبا د 4 سال 5 سال وړاندې راغلي، تاسو ریکارډینګ کړی مو جي. دا جي نو زه به دا خبره وکړم چې حکومت خو بالکل چې دی د پښتو سره چې دی اډو د شاعرانو سره چې دی بالکل هیلپ نه کوي. داسې داسې چې دی یو حال شته دی چې هلته پښتانه شاعران راټول شي او خپل شعر او شاعري مخکې بوځي. جي نو جي دا خو په ګټه سطح باندې چې دی خامخا خلک ورغلي کلچر ډپارټمنټ نه، خو داسې څه رزلټ نه دی راغلی. جي او پښتو اردو زبان لپاره چې دی یو اهمیت میلاو دی، د هغه کتاب هم خرڅېږي. زموږ د پښتنو خو چې دی غټه مسله دا ده چې پښتو پړاولی نه شي، او که پښتو پړاولی هم شي نو د کتاب هغسې چې دی خرید او فروخت نه کېږي. جي بالکل ما دا د خپل جیب نه چې دی څومره خرچه په دې شی ما د خپل جیب نه کړې وه په 2013 کې. جي نه جي لګیو په کتاب باندې خو ډېر وخت لګي. دا ما په 1996 کې چې دی د شاعرۍ آغاز کړی په 2013 کې دا کمپلیټ شو. جي
او بل کتاب ما شروع کړی دی دغه نوم دی دا خو چې دی د شهید ارمان په نوم باندې یادېږي. بل کتاب ما شروع کړی دی هغه نوم دی سپین پوړونی سپین رخسار. د نظم عنوان دی واړه غله دي، حاکمان زمونږ غله دي، لیډران زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. حاکمان زمونږ غله دي، لیډران زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. هم دا ستا په مریخ پرېږدي هم زما په مریخ پرېږدي، چې شتمن شي په دنیا کې د دنیا په مریخ پرېږدي. په درو کې زهر ګټ ډاکټران زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. هم دا ستا چاله راشي زکاتونه څوک دې تاو کړي غبرګلاسونه، چاله راشي زکاتونه څوک دې تاو کړي غبرګلاسونه. چا اوار یا دیرې کړي پرې آباد کړل کورونه. افسران د بیت المال هم ناظمان زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. سیاکار نه تپوس نشته، ګناهګار نه تپوس نشته، د وطن د سر سودا ده، د غدار نه تپوس نشته. وکیلان د عدالت هم منصفان زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. دا یو شعر ډېر په ادب او په احترام سره ما دا ستا غزل پټ کړی، تا زما غزل پټ کړی. چا رحمان چا د خوشحال نه چا د چا غزل پټ کړی، خپل تخلیق کولی نشي. شاعران زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. موږ که شپه ورځې جړېږو، موږ که شپه ورځې کړېږو، دا ماړه خلک موږ څه کړي، موږ د لوږې که مړه کېږو. دا غوړخېټي او غټخېټي دا غټان زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. کیمه جوړه د کلمو کړي، درد زمونږ په میدو کړي. لږه غوښه ډېره ډوکې ته لټکه د چیچړو کړي. په موږ غوښه خوري مرداره کسابان زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. خزانې زمونږ لوټ کېږي، کور کوڅې زمونږ لوټ کېږي. خزانې زمونږ لوټ کېږي، کور کوڅې زمونږ لوټ کېږي. په آباده آبادۍ کې قافلې زمونږ لوټ کېږي. د رښتیا ساده صادقه رهبران زمونږ غله دي، غله دي غله دي واړه غله دي په دولت لا ماړه نه دي. یو جهان مننه جي یره هغه وخت تقریبا په دې کتاب باندې 55 پورې خرچه راغلی وه. او نن سبا خو کاغذ هم ګران شوی دی، هر څه ګران شوي دي. نو زه یم چې دومره حساب سره تاسو کتاب نن سبا چاپ کوئ کم سے کم 60-80 روپۍ په یو کتاب باندې خرچه ده. نو په دې دپاره چې دی د قربانۍ ضرورت دی، د وخت ضرورت دی. وخت چا سره شته دی چې وخت ورکړي نو دا شی به ژوندی وي. او که چېرته مثال طور پر دغسې حالات وي چې هر سړی په منډه وي نو د الله دې نه کړي الله دې نه کړي دغه شی په ورو ورو ختمېدو باندې دی. چې څومره د پښتنو شاعرانو سره چې دی کلچرل ډپارټمنټ منډه تړله والی چې دا شی به په مخ کې روالي. او که دغه شی نه وي تاسو له ما وختي هم ویلي چې الله دې نه کړي دغه پښتو ژبه چې کومه ده، دغه پښتو مشاعرې چې کومې دي دا ورځ په ورځ کمېدو والا دي. او نه هغه مینه او محبت شته چې مخکې به کم خلک راتلل او مینه او محبت به په مشاعره کې عام وګړي به راتله ناست وو، هغې به اورېدل، یو مینه او محبت به ورسره ساتل. اوس چې دی کم تر داسې یو 10-15 شاعران په یو ټولنه کې ناست دي او بس هغه کوم چې اورېدونکي وو هغه هم دومره اوس نشته دی، کم دي. او بس دغه مسله ده چې پښتو ژبې سره چا مینه شته نه وي.